چپ پاتې کېدل دا یو ډېر انتهایی لوی عمل دی. حضرت سلیمان علیه السلام فرمایي ان کان الکلام من فضة نو فالصمت من ذهب. هغوی فرمایي وایي که چېرته کلام او خبرې اترې دا د سپینو زرو وي نو خاموشه پاتې کېدل دا د سرو زرو دي. دومره لوی اهمیت دی. د خاموشتۍ تشبیه ورکړې ده د سرو زرو سره. او پیغمبر علیه السلام فرمایي حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام وفرمایل ادلک علی خصلتین آیا تا ته زه دوه ښایسته ښایسته خبرې نه ښیمه ښایسته ښایسته خصلتونه ته ونه ښیمه. وایي ما ته وایي چې یا رسول الله بیان یې کړې کم ښه خصلتونه دي. ظاهره باندې خو آسان دي لیکن د قیامت په ورځ باندې ډېر انتهایی یو ثقل وزن دی درون وزن دی. ما ته وایي چې یا رسول الله بیان یې کړه د کوم دوه خصلتونه دي. وایي یو یې راته وفرمایل چې طول الصمت ډېر وخت خاموشه پاتې کېدل بېځایه خبرې نه کول د بېځایو خبرو نه خاموشه پاتې کېدل یو دا عمل دی چې د قیامت په ورځ باندې به چې کله د وزن د ټولو اعمالو وزن کېږي نو دا به ډېر زیات دروني. دویم یې راته وفرمایل حسن الخلق ښایسته اخلاق. هر ځای کې چې نو ښې خبرې کوه. نو ګوره دوه خبرې دي یا خاموشه پاتې کېدل دي. خبرې سره کومه خو چې خبرې م کې نو په ښایسته اخلاقو سره یوه خبره وکړه دوه وکړه که نه شې کولی خاموشه پاتې شه. دغه دواړه حالتونه چې ته خاموشه پاتې شي یا که خبرې کوې نو چې ښې خبرې وکړې دا دوه اعمال پیغمبر علیه السلام فرمایي زما دې په هغه رب باندې قسم چې زما روح د هغې په قبضه کې دی او د هغې په لاس کې دی د دې اعمالو په شانتې نور اعمال نشته. دوه اعمال دي لیکن الله رب العزت ته ډېر زیات درانه دي. دې د وجې نه خاموشه پاتې کېدل دا یو لوی کار دی. او چې سړی خاموشه نشي پاتې کېدی الله او د الله د رسول یوه خبره رسول چاته دغه رنګې د هغې خبرې کول د هغه خبرې یادول دغه رنګې بل چا ته ښې خبرې کول دا بیا د ټولو نه عظیم عمل دی